د ملک د نورو سیمو سره سم په قبایلي ضلع باجوړ کې هم د وطن عزیز د 78مې د ازادۍ ورځ په جوش او خروش سره د مانځلو لپاره تیارېنې ښه په زور او شور سره روانې دي. د ضلعې د مختلف بازارونو کې د قامي جنډو یو شمېر سټالونه لګېدلي دي، کوم کې چې د سیمې خلک ډېره دلچسپي لري. سونو اف ام نیټورک سره په خبرو کې د سیمې یو شمېر وګړو چې پکې ځوانان شامل وو د جشن ازادۍ د مانځلو په هکله څه داسې وویل. زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ ورځ ده چې پاکستان آزاد شوی و په 14 اګست باندې، او دې ته موږ نه ډېر وخت انتظار کوو. نورو ملګرو ته به هم دا میسج ورکوو چې دا جشن ازادي خو په دھومدھام سره مناو کړئ تاسو. انشاءالله چې دی نو 14 اګست په خوشحالۍ سره مناوو، په جوش او خروش سره یې ملو، جنډې به درکړو د خیره سره خدای له به ښایسته کړي. زموږ د قوم ازادي ده، په دې کې به انشاءالله موږ جوړونه راغلو. بل طرف ته ډیپټي کمشنر محمد انوار الحق سونو اف ام نیټورک سره په خبرو کې ویل چې ضلع انتظامیه د جشن ازادۍ د مانځلو لپاره تیارینو ته حتمي شکل ورکړی دی. انشاءالله دې ځله چې کوم 14 اګست دی د دې په حوالې سره صوبایي حکومت زموږ چیف سیکرټري صاحب هدایت راکړي دي، بیا دې په حوالې سره پوره ملک کې پوره صوبه کې او انشاءالله ضلع باجوړ کې به موږ 14 اګست ډېر ښه په طریقې سره لمانځو. انوار الله خان، سونو اف ام نیټورک، باجوړ.